السلام علیکم عزتمنو ته پښتو زړه اداکاره شګفتا په چرته کې ده او په څه حالات کې ده تاسو غواړئ چې په د ټول معلومات باندې پیښ شو نو زه په ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې شیر کوم د دې موږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ خو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته د یادګینو کوم تاسو اوسه پورې کو ته چل تاسو زموږ دا چینل د سنوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ دا چینل د سر سبسکرایب کړئ خو کې وساده ټلې نشان وخی چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي نو یو وخت چې پښتو ډرامې به خلکو ډېر په شوق باندې کتلې ټولو خلکو به ډېر په شوق باندې کتلې ځکه چې عزتمنو په هغه ټایم کې په ریډیو به او سیډي به او ټي وي به او کیسټ به نن سبا د هغه ډرامو او هغه د فلمونو هغه خوند مزه نشته ځکه عزتمنو چې نشته چې خلک چې دا کارونه ډېر زیات او سریعام شي نو د هغې خوند ورک شي ځکه عزتمنو چې پخوانو ډرامو کې دومره بېخایي او دومره بېعزتي کارونه نه وو نن سبا څنګه د په دې فلمونو کې شروع دي نن سبا فلمونه او ډرامې په خپل کور کې خپلې کورنۍ سره کتلی هم نشي هغه ټایم کې چې په دغه فلمونو او ډرامو کې چې دا اداکار به نه وي نو چا به ډرامې او فلمونه کتل به نه هغې کې یوه دا مشهوره اداکاره وه چې نوم یې شګفتا و ډېره ښایسته وه او د هنر نه ډکه به وه شګفتا به چې په کومه ډرامه کې وه نو هغه ډرامه به ډېره مینهوالو خوښوله او ډېره مخکې به تلله وخت تېرېدلو د موبایل او د انټرنیټ وخت د دور راغلو د دغې وجې نه دا زړې اکټرې ورکې شولې هغه ځکه عزتمنو چې هر سړي سره خپل چینل به یې ځان نه په یوټیوب کې کولاو کو ډرامې به سازوي او په یوټیوب ته یې ورکوي اوس نن سبا د هر سړي د فلمونو او ډرامو نه زړه مور دی د دغې وجې نه دغه د اداکارو او د هنرمنو قدر کم شولو عزتمنو دغه ډېر ډرامو والا اداکارې ورکې شولې ځکه عزتمنو چې دوی به څه ټایم کې فلمونو او ډرامو کې کار کولو نو د دوی ودونو ته به هم زړه نه کېدلو کله چې دغه شانتې بېخایي کارونه سټارټ شول او ډېرې دغه شانتې اداکارې وې هغوی د عزت وږې وې او بېعزتۍ کارونه یې نه خوښېدل هغوی ودونه وکړ په دغه کې شګفتا هم ده چې واده شوله د هغې نه بعد بیا نه فلمونو ته راووته او نه په ډرامو کې کار ته راووتله ځکه عزتمنو چې هغه خاوند په کور باندې کېنوله او خپله یې هم غوښتله چې زه باید چې دغه شانتې بېخایه کارونه نور ونه کړم ځکه عزتمنو شګفتې یو څه ورځې مخکې په یوه انټرویو کې ویلي دي چې زما مخنیوي والا څوک نشته یعنې ما خپله خاوند هم نه منې کوي یعنې ته په فلمونو او ډرامو کې کار مه کوه او ځکه هغه ما یعنې نه منې کوي خو زه په خپله باندې کور کې کېناستلم چې په آیا عزت درته روزي میلاویږي نو سله په بېعزتۍ باندې یعنې روزي او پیسې ګټم او شګفتې نورې هنرمندو ته او اداکارو ته یې میسج ورکړی دی چې په کورونو کې کښېنئ نن سبا چې کوم فلمونو او ډرامو دي نو دا د کور د کتو نه دي دا اوس زموږ د شګفتې د خولې خبرې چې تاسو سره موږ شریکې کړې د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وسه د ټلې نشان وښایي ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي